ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وسندنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن العظيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدارس علم ساعة من الليل خير من أحياها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زما عزت مند مسلمانانو اللہ جل جلالہ دزمنگ استاسو بلکہ تمام مسلمانانو کامل ایمانونا نصیب کی کم آیات چھ مستا سوران دی بیان کو اللہ تعالیٰ فرمائی فاسألو اہل ذکر چھ د علماؤنا تپوسو کئی ان کنتم لا تعلمون کہ تاسو نہ پوئی گئی کہ اخبلا نہ پوئی گئی دا علماؤنا دا مسائل تپوس او کئی ندام دا علم یو عظیم فضیلت شو چا اللہ تعالیٰ پہ اوالہ ورکلی چا علماؤنا تپوس او کئی بل حدیث مبارک کی دی وعن حسن بصری مرسلا قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلان كان في بني إسرائيل ده حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ روایت تے چد نبی علیہ السلام نا تپوس اوشو د دو کسانو مبارکه چې هغه بني اسرائیل احدهما كان عالما یو په دوی کې عالمو يصلي المكتوبه صرف فرض مز به کاو ثم يجلس ببكيناستو فيعلم الناس خيرا خلق تبید علم خودو فرض موز بے وکو بے بکیناستو خلق تبید علم خودو والآخر او دیم کس چکمو یصوم النهار دورز بروجو ويقوم الليل او د شپې به ټول شپه قیام کولو یعنی نفلونو عبادت پې کو ټول ورځ بروجو او ټول شپه به عبادت کې تیروله ايهما افضل کم یو په دې کې بهتر دی
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دو کسانو بارک تپوس شو یو صرف فرض مسکی او بیکین خلکو ته علم خی او بل طول ورځ روجه او طول شپه د الله په عبادت کې ولاړی ايهما افضل کوم یو بهتر دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل فضل هذا العالم فضل د دې عالم الذي دها يصلي المكتوبه صرف فرض مسکی ثم يجلس او بیکینی فيعلم الناس خلق ته علم زده کوي خلق ته دین زده کوي خلق ته تعلیم ور کوي على العابد الذي فها عابد معنی يصوم النهار چې د ورځې روزه نیسي او يقوم الليل د شپې ټوله شپه ولاړي كفضل على ادناءكم دا سي فضل لکه زما چې په تاسو کې په یو ادنا صحابي باندې فضل دی فضیلت دی ان د دې حدیث مبارک نچون دا شو خلاصہ چې د نبی علیہ السلام نو دو کسانو مبارک تاسو شو یو صرف فرض مسکی او به خلکو ته علم زده کوي او بل رور چې کم نانو ټول ورځ روزه ده ټول شپه ولاړ وي نو کم یو بهتر دی نو نبی علیہ السلام وضاحت کو چې دا کم صرف عالم دی او خلکو ته علم زده کوي او دا بل ټول ورځ روزه وي او ټول شپه ولاړي د دې عالم په داسې فضیلت لکه زما چې په یو ادنا صحابي فضیلت زما عزت مندو دی فضایلو ته چې د بزرګانو کتلی دي هر څه پرېښي دي هر څه پرېښي او داسې سختې په ځان باندې برداشت کړي داسې که نه چې د هغې تاریخ وګوري عقل به د حیران شي چې زمونږ د دې مشایخو تاریخ وګوري چې د علم دپاره د خلکو کم څه کړي دي سفیان ثوری رحمت الله علیه دو مرګري علم حاصلولو درې ورځې پاتې دي او ستوان وغیره ختم شو خوراک اس نشته درې واړه کېناستل چې زمونږ درې ورځې سبق لا پاتې دی اهم سبق دی د حدیثو خوراک ختم شو چانه غوښتی نه شو بزرګانو سبق او نو مشوره داسې وکړه چې درې کسان یو دو کسان به استاد ته سبق ته لاړ شي یو کس په مزدورۍ پسې وځي نو دو کسان چې کوم سبق واوري او ماښام چې راشي بل د مزدورۍ نه راشي نو هغه دوه به هغه یو تره سبق واوري د هغه به مزده شي هغه چې کومه مزدوري کړي په هغې به ورځ تېره کړو سبا به هغه کس سبق ته کښېني بل به یو مزدورۍ ته لاړ شي دوه به بیا سبق ته لاړ شي هغې چې سبق ووایي ماښام چې راشي هغه مزدوري به وخورو هغه دوه به هغه بل ته سبق وښایي بل ورځ درې کسان دي او درې ورځې دي نو داسې کار به وکړو وایي صحیح ده اوس دوه کسان سبق ته لاړل او دا یو بزرګ وایي چې ټیک ده مزدوري څه ناجایز نه ده لیکن زما خو کچه لاسونه دي دغه سیمټ او دغه خښ ته چته چتولی شي او دا قصې مې خو ګرانې دي خو زما د الله سه مزدوري کوم یو غټ جومات ته لاړلې او 10 شردا مې وکړو 2 رکعته نفل کې او دواګانې غواړي چې یا الله 3 ورځې پاتې دي او مزدوري موږ چېرته کولی شو او یا الله ستانه غواړو بل چانه نه غواړو او یا الله تاسو خو څه کمی نشته الله اکبر د ماښامه پورې دا کار وکړو ماښام چې شو هغه ملګري د سبق نه رالل وایي ملګري وایه که نه مزدوري څنګه یاره وایي داسې مالک سه مې مزدوري کړې که نه یو ذره کمی نه کوي پوره پوره ورکوونکی دی او ما ته به انشاءالله خپله مزدوري راکوي وایي صحیح ده دوی خو هغه ته سبقونه واورول بس سبا چې شو نو بل ته ویل نن ته مزدوري وکړه بس هغه چې کوم دی نه بل لاړلې هغه هم سوچ وکړو چې یاره زه به څه کوم هغه مې یو جومات ته لاړه او 10 شردا مې وکړو د ماښامه پورې نفلونه وکړه
چې ماښامه پورې نفلونه وکړل ماښام ټول رالل مرګري څنګه چل دی یاره وایي داسې مالک سره مې مزدوري کړې که نه بالکل د چا پیسې نه خوري ټولې به انشاءالله ما ته راکوي هغې هم پوه شو صاحب ښه نفلونه کړي بس هغې ورته سبقونه وښودل په درېیمه ورځ باندې چې کمنیانو اوس د وخت باچا خوب ویني الله اکبر یو خو مزدورۍ ته لاړی لګېدی نفلونه کوي دوه سبق ته لاړی اخري ورځ ده د وخت باچا خوب ویني یو لوی اژدها بلا ده او داسې پنجه اوچته کړې ده چې فاسا او د سفیان ثوری او د ملګرو خبر والا الله اکبر دی را پاڅېدو یو خوا بل خوا شابه کې پولیس ته دې خوا منډې کوي او دې خوا منډې کوي تیلی د پیسو ورکړي چې یو دوه کسان دي یو سفیان ثوری دی دوی ملګري دي او شابه جوماتونه ولټوي او دا تیلی واخلي دا خو ته اوس نه ورکوي او باقي راولي د ټولو خزانو چابیانې به ورته کولاوي ټولې خزانې به کولاوي خو شابه کې زر راضي کوي او پولیس والا منډې یو خوا منډې او بل خوا منډې یو جومات ته ورل سفیان ثوری صاحب ناست دی وایي جي دا راته ووایي سفیان ثوری چېرته دی او د هغه ملګري چېرته دي وایي څه مسله ده وایي زمونږ باچا بیګا خوب کتلی دی او یو بلا د هغې په پنجه باندې وخي چې د هغې د ملګرو معلومات وکوي او دا صاحب دا تیلی م راوړي دي دی خپل منځ کې کېناسته مشوره یې وکړه او یو د حکومت دروازه ده او یو د الله دروازه ده او موږ خو علم برابر کو هر څه چې وشو علم برابر کو او موږ دا ویلی دي چې موږ به یو د الله دروازې ته ځو یو دلبار ته وځو او د هغه نه به غواړو د بل چا دروازو ته نه ځو باچا لاسه ته وایي زه چې د دې ځای نه ځان پټ را پټ کړو دا دروازه ډکولاوښونه د هغې زما عزتمندو دې خلکو داسې زندګي تېره کړې ده شاه عبدالقادر رحمه الله تعالی رفیری رحمه الله تعالی دی چې دارالعلوم دیوبند ته لاړی نو هلته داخلي بندې وي یو ناظم نه تپوس وکړو چې صاحب داخلي ولې بندې دي په دې مې پوهېږي زه سبق ته راغلی یم هغه ورته وایي داخلي ځکه بندې دي چې زمونږ په دیوبند کې د خوراک انتظام نشته زمونږ په دارالعلوم دیوبند کې د خوراک انتظام نشته ابتدا وا لنګر نشته روټۍ نشته نو موږ دې کلي خلکو باندې دا کار کړی دی چې موږ سره دومره طالبان دي هر یو کور نه سروټۍ مقرر شوې ده نو دا څونه طالبان چې دلته موږ سره دي بس دومره انتظام شوی دی او بل کور وغیره شته دی نه نو تا ته موږ ځکه داخله نشو درکولی چې بیا به ستا د روټۍ انتظام نه وي بس د دې خلکو کار شوی دی نو دی ورته څه وایي وایي که بغیر روټۍ نه داخله راکړي نو څنګه وایي چې زه به روټۍ نه خورم هغه وایي صحیح ده بس چې داخله به درکو الله اکبر شاه صاحب به ټوله ورځ د طالبانو سره سبقونه ویل ټوله ورځ به سبقونه ویل او ماسوتن به شو او په نهاره به پټ پر دارالعلوم نه بار ووتو او هلته یو منډۍ وه د پلوټو دوکانونو ابا خلکو بند کړي وو چېرته کیلې پوستکی به یې راواغسته به یې وینځو او هغه بیا ژبې پسې راکاږو چېرته چا به ساه هم غورځولی وو هغه یې راواغسته صفا به یې وینځو چا به چېرته الوچه غورځولې وه دا سا فروټ دا شیزونه میزونه چا به چېرته پیاز غورځولی وو به یې پاک وینځو او مالګه به یې پرې واچو الله اکبر یو کاله پورې داسې سبق ویلی دی
یو کال پورې یقین دی وشه عقل به دې حیران شي د دې خلکو پرهیزګاري او تقوا چې وګوري چې دې خلکو په کومه سختۍ کې سبقونه ویلي دي بالکل عقل ورته حیرانېږي عقل ورته حیرانېږي هېڅ به نه وو خو د سبقونو غم به ورسره وو دغه شان زمونږ مولانا عبدالحق نور الله مرقده چې تر آخره پورې به استاد محترم سمیع الحق شهید رحمت الله علیه دا واقع به تر آخره پورې هغې بیانوله چې زما والد صاحب چې ما ته روټۍ نه ملاوېدله یو طالب العلم و هغه وایي داخله ماله او زه به تاسو خپله روټۍ نیموم وایي موږ یو کاله پورې په یو روټۍ ګزاره کړې ده په یو روټۍ باندې نو هغه به تر اخره پورې هغه طالب العلم لپاره دواګانې کولې چې یا الله که ژوندی وي د عزتونو زندګي نصیبه کړي او یا الله که وفات شوی وي الله مغفرتونه نصیبه کړي یقین دی وشه علم بغیر د سختو نه کېدی نشي او دا زمونږ تجربه وشوه یقین دی وشه یقین دی وشه چې څومره تکلیفونه در باندې تیر شو د هغې په څو چنده بدلې به میلاوېږي زمونږ د عمرزو کې مدرسه وه نو هلته زمونږ یو ملګری په جومات کې امام او مونږ دوه کسان داسې وو چې زمونږ سهولو نو هغه ملګري ته به قوم روټۍ راوړله بس هغه یو روټۍ نیمه به وه نو موږ درې کسان به هغه روټۍ ته کېناستو او داسې دومره دونه به مو اخېسته نو چې کله به د ولږې نه ډېر تنګ شو یقین دی په اودس کې ناست یم په جومات کې راته وایم د ولږې نه به ډېر تنګ شو نو بل یو ملګری و دا اوس تقریبا 25 سال وړاندې خبرې دي بل یو ملګری نو بیا موږ هغه ته لاړو او به خاندل ویل ولې وږي شوي موږ او که نه چې وږي شوي نه هلته به هغه سړی مړې روټۍ پرتې وي هغه به مو خوړی دا راته یقیني و څومره تکلیف چې په دې ځان برداشت کړو که نه د هغې به هغه بدلې میلاو شي چې صحت بیا نه وي او یقین دی وشه موږ په دې باندې خوشحالېږو تاسو ته مې هغه جمعه ویلو ځکه خوشحالېږو که چېرته په دې کې دا هر څه میلاوېدلی نن به په دارالعلومونو کې ځای نه و هر یو به ویل یاره زبردست سوري ته به هم ناست یو ښه پیسې هم میلاوېږي خو الحمدلله دا الله موږ ته ښایي خانه کعبه په داسې ځای کې سازه کړله چې نه اوبه وي او نه خوراکونه و دا دې دپاره چې الله تعالی معلوم کړي چې خلکو چې سیل ته راځي که خانه کعبې ته راځي دا که مخکې نه په یو ښار کې آباده وي خلک ما چکر به مو لګي خانه کعبه به مو ګوري نو داسې ځای کې تیاره کړه چې هلته صرف غرونه وو اوبه هم نه میلاوېدي اوبه هم نه میلاوېدي خو د خلکو اندازې پې ولګوله چې او خانه کعبې ته راځي دقه شان زما عزتمند چې څومره پکې سني وي هم پې خوشحالېږو دې کې دا پته لګي چې الحمدلله دا علم د الله د رضا لپاره دی اوس که دا هر څه پکې میلاوېږي نو بیا خو چا نیت پته لګي نه په کوم نیت راغلی نو عرض مې دا کو زما عزتمندو چې علم باندې الله تعالی وپېژندلی شي او چې یو الله دې وپېژنده که نه باش ټولې مسلې حل شو ټولې مسلې حل شو اوس یو دوکان کې ناست وم نو یو کس وایي چې دا لوبیا راکړه دلته دا کوړي والا کرښې وایي او یاره د خوراک نه ده وایي وایي موږ یې چېرته خوړی شو مال ولې څه اندازه یې لکړه چې په دومره باندې کیلو ده مال مړه ذات مټ چلوه مال قرآن کې خو الله تعالی وایي وکأیا من دابة لا تحمل رزقها الله وایي څومره ځناور داسې چې رزق ځان سره نه ګرځوي ما تا ته ښایي څومره ځناور داسې چې رزق ځان سره نه ګرځوي ما ته خو ساتو ږدوي هغې ږدیم نه داسې بلاګان شته دی چې په منونو غوښې خوري او ځناور دی چې ځناور ته الله ورکوي موته ته به نه راکوي ځناور ته الله ورکوي الله وایي ځان سره ګرځویم نه موته خو خمبې ډکې دي بوجۍ ډکې دي هغې ثبات هم نه ساتي په الله تعالی باندې بروسه پکار ده او هر حالت کې ځان د دین نه قربانول پکار دي تاسو د امام
محمد رحمت الله علیه واقع وګورئ شهزاده علم د پاره رااله علم د پاره رااله نو امام صاحب ته و چې ورشه بچا یو درې شیزونه راوړه او شهزاده دی او بیل راوړه یو اینا راوړه اینا یو لره راوړه یو غوخه راوړه او بیل راوړه سکه به تړي نو امتحان یې شهزاده بازار ته لاړ او درې شیزونه واغستل لره په خوله کې نیولې ده او غینو غوخه په لاسونو کې ورو داسې را روان دي ورته خی چې امام صاحب ځکه یو ته شهزاده ما خو بل طرف ته د علم تګه ما هغه علم خوله کې نه نیول هغه لره په خوله کې نیولې نو بیا ته بچی دا سکارو کا چې حفظ وکړو بیا راشه ځکه موږ ته د حفظ ډېر لوی ضرورت دی الحمدلله زمونږ امام اعظم ابو حنیفه صاحب ټول مسائل د قرآن نه ثابتوي نو موږ به بیا د علم چې حافظ نو موږ به د هغې معلومات کوو تا نه نو دی لاړی 7 ورځې پس رالی ای بچې ولې وایي حفظ مې وکړو امام محمد رحمت الله علیه په 7 ورځو کې ټول قرآن یاد کړی دی دلته راسه کتاب پروت د باچا زوی دی شهزاده دی نظمین دی 7 ورځو کې ټول قرآن یاد کړو امام یوسف رحمه الله تعالی د کونډې بچی دی نو مور ته یو طریقه ښودلې وه وایي بچی ته لا ماشومې مزدوري نشي کولی او پلار دې نشته دی نو دا جارو دا کانټه واخله او د بازار ته ځه د یو دوکان مخه صفا کوه د بل صفا کوه نو خلک وایي زه ماشوم دی مخ هم صفا کړه یو اتانیز نیم به درکوي څلورنیز به درکوي یا نه دغه وخت پیسې به درکوي زما ستا ګزاره به پرې روانې بس دی لاړې به د دوکانونو مخې بیا جارو کولې او خلکو به انه او دوانې ورکولې د مور او د زوی به پې ګزاره کېدله دې کې څه موده تېره شوله یو ورځې دا ماشوم رالی او د امام اعظم ابو حنیفه صاحب درسګاه ته رالی او طالبان ناست او سبقونه دي الله اکبر دا ماشوم هم داسې کېناستو او غوږ ایښی دی خو د علم خو خوږې خبرې دي که نه د علم خو ډېرې خوږې خبرې دي یقین دی اوس د علم داسې خبرې دي داسې که نه زه الحمدلله تر ننه دارالعلوم ته راځم الحمدلله زما د فراغت 30 کاله وشو او پروس کلم ټول کال پس ګرمۍ کې زه سبق ته ناستم ناشنا خبرې دي مړه دا به دې حیران کړي سخ کلم انشاءالله اراده ده چې دې ځله کې خیر د محبوب الله بابا جي صاحب درس ته کښېنم عجیب خلک دی عجیب بزرګان دی نه عرض مې دا کوو چې د امام صاحب درس کې کېناست خوږې خبرې چې ماشوم واورېدې جارو کېښوده کور ته ماښام لاړی مور تپوس کوي بچیه څومره پیسې دې نن راوړې یاره ابۍ وایي دلته یو عالم دی که نه او داسې خوږې خبرې کوي که نه چې زه ورته حیران وم پورې پوه شو سبا بیا لاړی مور بار فکر کو بچیه موږ غریبانان یو ټیک د خوږې خبرې دي خو زموږ وس نه کېږي خو دې صبرېده چېرته په 3 ورځ باندې دی لاړلی او کېناست او مور یې پسې شاته لاړه دې سبق کې ناست او مور را پاسه داسې ای بچیه پاسه امام صاحب داسې وکتل الله اکبر وی ابۍ دا څه کې وی بچیه دا زما بچی دی ماشوم دی نن 3 ورځ ده دې تا ته دلته راځي او سبق ته ناست دي او موږ غریبانان یې زموږ وس نه کېږي نو دی د یو دوکان مخه جارو کړي د بل نه زموږ پې وخت تېر شي نو پاسومه چې دی هلته خپله مزدوري کوي امام صاحب ورته څه وایي وایي ابۍ دا ماشوم پرېږده ابۍ دا ماشوم پرېږده او ستا د کور ټولې خرچې نه ته بېغمه شه او وایي دا واوره ابۍ داسې وخت به راشي چې د باچاهانو په تخت باندې به ناست دي او د پالودو الواګانې به خوري الله اکبر دا فتاوی دودی دا واقع لیکلې ده خیر هغه پرېښودو
او امام صاحب خو ډېر زیات مالدار الحمدلله 6 کروڑه روپۍ د مرګ نه بعد هم پاتې شوي 6 کروڑه د هغه وخت دومره لوی مالدارو 30 کروڑه شیخ صاحب 30 کروڑه بس الله هر څه ورکړي هغه به د شپې کورونو د پټې پیسې غورځولې او چې کله وفات شو پته ولګېده چې هغه پیسې خو نه وي د امام صاحب چې دا به امام صاحب غورځولې په سونو مدرسې خپله چلولې خپله چې کله زوی صرف فاتحه وویله 15,000 درهم یې استاد ته په جب کې کېښودل زما بچي نن فاتحه ویلې ده په ناظره باندې بهرحال وخت برابر دی خو اخري خبره کوم نو یو ټیم داسې رالی چې امام یوسف رحمت الله علیه علم حاصل کو او د هارون رشید باچاهي ده او هغه ته الله داسې باچاهي ورکړې وه چې ورځ برابره به یې وکتل مسکی به شو وایي ای ورځې کوم ځای کې چې ورېږې ستا مدن به ماته راځي دونه باچاهي مې ده یعنې زما د باچاهي یو ګوټ کې خو به خامخا ورېږي باچاهي مې ډېره غټه ده نو ویل چې زما د باچاهي دپاره قاضي پکار دی چې په قرآن او حدیث باندې فیصلې کوي علما یې را جمع کړل چې په نن وخت کې په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه لوی عالم زما په بچی کې څوک دی ما ته راولئ ټولو عالمان یې ویل هغه د کونډې بچی امام یوسف رحمت الله علیه چې دوکانونو مخې به جارو کولې په نن وخت کې د هغه په شان علم د چا نشته نو دوی ورپسې لاړل او څه ورته وایي ورته وایي صاحب اصل باچاهي به ستا وي امام یوسف رحمت الله علیه ته هارون رشید باچا وایي اصل باچاهي به ستا وي صرف په نوم به زموږ باچاهي وي او موږ به تا ته ګیټ چاپېره ناست دي او ته به دا خوږې مسلې موږ ته بیانې او د ټول ملک فیصلې به ستا په لاس باندې وي چې ته څه وایې موږ چې ټیک ده خو صاحب تاسو راشئ خیر چې هغه د ظاهري مینت وکړه چې یاره دومره ضرورت هم دی نو بس ټیک ده که نه بس وایي صحیح ده راله او د باچا سبا په تخت باندې ناست و فیصلې به کېدلې ټولې مسلې به هغې حل کولې ځکه د علم کان یو ورځ روټۍ ته ناست دي یو وزیر ویلې وایي دا کدو مې خوښ نه دی الله اکبر د فورن اعلان وکړو ورشئ د اوښ سرمن راوړئ د اوښ سرمن به دلبار ته هله راوړو چا نه به سر کټ کوو هغې کې به دا کمال چې د اوښ سرمن به یې خوره کړه شګې به یې له پاسه واچولې چې دا وینه جذب کړي او کس پرې راسل نو سر به یې کټ کړو نو وینه به هغې کې جذب شوه بیا به یې بار وغورځول چې څنګه د اوښ سرمن راوړی نو باچا هم پرې پیدا شو او ټول وزیران حیران دي چې خدای پاکه څه چلو شو ما نه سر کټ کوي که څه چلو شو وایي صاحب مونږ خو څه وایو نو خو صرف دا راته وایي چې د چا نه سر کټ کوئ ولې کټ کوئ خو دې وزیر نه سر کټ کوئ ولې وایي نبي علیه السلام زمونږ ویلي دي چې د خپلې مخې نه به خوراک کوئ خو چې کله کدو خورئ د بلې مخې نه هم راغستی شي دومره یې خوښ وو وایي دا وایي چې کدو مې خوښ نه دی دا سر ته کټ کوم وایي اپره پیدا شو وایي په خدای مې د قسم امام صاحب که په دې نیت مې ویلي اسې طبعا مې خوښ نه و قسم لږه زه دې خبرې نه خبر زه خو یو ناپوه یم ما ته څه پته لګېده چې رسول الله مبارک دومره خوښ دی په خپو کې پرېوته وایي زه خیر بیا هم دې جیل ته لېږم او یو طالب ته ویل ته لږ معلومات کوه هغه وایي صاحب ټوله شپه جاړي وایي بیا یې را پرېښود عرض مې دا کو زما عزتمندو هغه به فیصلې کولې او یو ورځ په تخت باندې ناست دي او هغه د پالودو الوا چې نن نه 50 کاله امام صاحب وړاندې ویلي وو چې ابۍ دا ماشوم پرېږده او داسې وخت به راشي د باچاهانو په تخت باندې به ناست دي او د پالودو الواګانې به خوري دا ماشوم پرېږده هغه الوا تخت ته بره راوخته نو چې کله امام صاحب داسې وکتل نو سم یې وجړل او د جلان آباد بیا مسکی شو نو باچا صاحب مخ راواړو هارون رشید باچا وایي صاحب دوه خبرې خو نه جمع کېږي یا سړی خاندي یا جاړي تا هم خاندل هم دې جړل دا وجه څه ده وایي جړا مې په خپل استاذ پسې وکړه چې دومره د برخې خاورو چې 40 کاله وړاندې ویلي وو زما مور ته یې را ماشوم پرېږده داسې وخت به راشي د باچاهانو په تخت به ناست دي د پالودو الواګانې به خوري او بزرګۍ ته حیران یم او بزرګۍ ته حیران یم چې دومره کامل ولي وو
نو پاغه پسې جړار ال استاد رايش او په خپل ساده مور پسې خاندار ال چې دکانونو مخې به را باندې جارو کوي. بهرحال زما عزت مند عرض می دا کو چې اوس الحمدلله دارالعلومونه ټول دغه وشوي داخلي وشوي. اوس هم خیر ورځ نیمه کې څوک ماشوم لیږي دا تقریبا 24000 مدرسې دي زمونږ د وفاق سره. اسی خو لکونه دي خو د وفاق سره چې کوم ټک دی حکومت سره 24000 هغه دي. نو اوس په ان شاء الله سورج پس مدرسې شروع کیږي. پرون نابل ورځ حکومت د علماو خبره نه لمنلې. دې کې صرف یو درخواست پیش کوم چې علماو دا درخواست پیش کړی دی چې زمونږ د طالبانو وخت خرابېږي، زمونږ سبقونه خرابېږي، موږ خپل مدرسې کولاو خو هغې اجازت ورنکو. نو دې کې لږ شان سوچ او فکر پکار دی. دا بیماری راوستونکی هم الله دی، د دې بوتلونکی هم الله دی. او زما د الله نه کلک امید دی چې په دې دارالعلومونو کې دا طالبان دا د الله تعالی اولیاء دي. ځکه زمونږ امام اعظم ابو حنیفه صاحب وایي چې طالب د الله ولی نشو په مخ د ځمکه به ولی نه وي، په مخ د ځمکه به بزرګ نه وي. نو دا اولیاء چې راجمع شي او سبقونه وایي دواګانې غواړي، مرض به باقي پاتې شي، تکلیف به باقي پاتې شي. په کار د حکومت له چې د خپلې فیصلې واپس کړي. موږ ته د عجزۍ درخواست کوو چې د علماو خبرې ومني، مرکزونه ډک کړي، جوماتونه ډک کړي، خانقاهونه ډک کړي، مدرسې ډکې کړي او هلته دواګانې غواړي چې یا الله موږ غریبانان یو، موږ بې وسه یو، موږ ګناهګاران یو، الله موږ باندې د بیماري راوسته کریمه ذاته، موږ خو لر کولی نه شو، الله ته زموږ نه لرې کړي. نو چې دا اوس تقریبا په 10 منټه کې ختم بخاري په دارالعلوم کې کېږي. ځکه د هغې یو خاص اندازه ده. هغه طالبانو باندې تسلیم کې دونه ته وایي دونه ته په 15 منټه کې مولا عبدالله صاحب کوو. نو چې په دارالعلوم کې ختم بخاري کېږي او دا 24000 مدرسې کولاوي او ختم بخاري به کېږي، الله به سوالونه نه قبلوي. نو په کار ده چې باقاعده مدارس ته اجازت ورکړلی شي. او څنګه چې زمونږ بزرګانو خطونه لیږلي دي باقاعده هغه ورځ نوم نه علمه یو خط تللی دی، یو خط تللی دی او وفاق ته تللی باقاعده او هغې کې ویلي شوي دي چې د حکومت په تعاون زمونږ مدرسې نه چلیږي. د پخوا نه یو حکومت هم موږ ته 1 روپۍ چاته مدرسې ته نه ده راکړې. یو حکومت موږ په دې چاندو باندې چلو، د دې دپاره چلو که سال له داسې موقع راشي چې زه خپل مختار یم چې تا ته زما څه ضرورت دی. نو چې زه چانده تانه نه علم زه د حکومت سره خبره منم او منو یې نه بلکل. ټول مدارس والا له پکار دي چې مدرسې د کولاو کې موږ یې په چانده باندې چلو، موږ یې تا نه لالو. ته موږ څه کولی شي؟ الحمدلله دا سیلاب ته مو نه کولی شي. دا 24000 خو موږ څه دغه مدرسې دي او داسې ټول حساب کې د زرګونو ته رسي نور یم. نو موږ هېڅ چاته ضرورت نشته. انشاءالله داسې به بیا ګورې کېږي خو بیا به تاسو خفه یې. انشاءالله زموږ علما لګې دي خپلې مشورې کوي خو تاسو له پکار اجازت ورته ورکوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے کریم ذات دا تقریبا 15 مې شروع کیدونکې ده چې بیماری دي، تکلیفونه دي او خفګانونه دي، تجارتونه هم ګډوډ شو او سبقونه هم ګډوډ شو، دفترې هر څه نظام ګډوډ دی. یا الله موږ ستا په دربار کې الله د ګناه ډک لاسونه نیولي، الله موږ ستا په دربار کې توبه وباسو، زموږ ګناهونه معاف کړي او د ټولو مسلمانانو اتفاق به د حد نصیبه کړي. الله دا ټول مدرسې هم کولاو کړي، دا دفترونه هم کولاو کړي، دا سکولونه هم کولاو کړي، خانقاهونه هم کولاو کړي، جوماتونه هم کولاو کړي، مرکزونه هم کولاو کړي. او یا الله د خوشحالونو ډکه زندګي هم نصیبه کړي. د تجارت نظام نن سبا صفر ته باقاعده راغلی. غریب ملکونه هم زموږ نه وړاندې شو. که تجارت بند شي ټول نظام ودرېږي. الله په موږ باندې رحمتونه را نازل کړي، الله په موږ باندې برکتونه را نازل کړي، الله د عذابونو دروازې زموږ نه بند کړي او د رحمتونو دروازې په موږ باندې کولاو کړي. یا الله اوسه پورې د حرمینو شریفینو دروازې بندې دي، په لکونو حاجیان لګې دي جړېږي. الله خپل کور ته راوغوښتلی کړي او د حرمینو شریفینو دروازې کولاو کړي.
الله د حرمین شریفینو دروازې کولاو کې د رحمتونو د برکتونو دروازې کولاو کې ستا رضا ستا مینه محبت نصیبه کې او زموږ دا ټولو دا دعاګانې قبول کړي برحمتک یا ارحم